أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. سورة آل عمران دي آيات نمبر 6. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. کچی استاسر دوی حجت بازی کوي فقل ارتوائے پیغمبر علیہ السلام اسلمت وجهي لله، نو ما اسلام راوړی دی سپارلی می دی خپل ځان الله عز وجل لره. ومن اتبعني او هغه خلق هم چې زما اتباع یې کړی. وقل اوایا للذین هغه کسان لره اوتوا الکتاب چې هغوی د کتاب ورکړل سوی، والامیین او امیین لره اسلمتم آیا اسلام مراوړی. فإن اسلموا که اسلام راوړي فقد اهتدوا نو یقیني پر هدایت راغله. وإن تولوا که مخ واړاوه فإنما عليك البلاغ نو یقینا پر تا یوازې رسونه ده. والله بصير بالعباد الله عز وجل بصير شدید کی بالعباد خپل بندگانو لره. فإن حاجوك فقل اسلمت وجهي لله. د دې آیات د مخکنی آیاتو سره مناسبت بالکل ښکارا دي چې په مخکې آیات کې هم د بنو اسرائیل او يهودانو یو ډېر لوی غلطی دا بیان شو چې هغوی د حق دین مقابله صرف په دې وکړله چې حسد او عناد پکې کیو پر دلائل بنائکم شی نو. نو دلته پیغمبر علیه السلام ته طریقې تبلیغ شي چې ته د خپل ځان د طرفه دوی ته دا وایي. فإن حاجوک کله اسلام په حقانیت کې د دلیل قائمیدلو ورسته حاجوک دوی ستاسو حجت بازی کوي دلائل وایي نو په جواب کې ورته وایي کول ورته وایي پیغمبر علیه السلام په جواب کې کہ تاسو منی کہ نہ منی اسلمت وجهي لله ومن اتبعني ما سپارلی دی وجهي خپل ځان لله الله عز وجل را ومن اتبعني او هغه کسانو هم سپارلی دی چې زما اتباع کړي ده. دا خبره کنایه ده د دې څخه چې موږ ټول اسلام راوړی او د باطل ټول ادیان څخه مخ ګرځوري. نو په هغه کې چې دا اسلام دی اعتقاد د الوهیت دی په اعتبار د دې چې دا د خپل زړه روح مو د الله تعالی توحید ته او د الله تعالی د توحید طرف ته اړولې. ځکه په نور ټولو ادیانو کې څنګه شرک ګډ شوی نو تدا ورته وایي چې ما د ټولو شرکی ادیانو څخه مخ یوازې د الله عزوجل طرف ته اړولې او هغه کسانو هم اړولې دي چې هغه ما اتباع کړي. د دې څخه دا مسله راوتله چې د ټولو بنیادی شی دا دی چې انسان پر خپل رب باندې په اخلاص ایمان راوړي او د ایمان پر راوړلو کې هیڅ اغراض نه وي. او بل دا چې کوم څوک د نبی علیه السلام د اتباع دعوه کوي راغه دا ضروری ده چې عقاید د شرک او د شرک د شبهات څخه پاک وي. وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم او دې خبرې ورسته دوی ته دا وایا وقل اوایا ای پیغمبر علیه السلام للذين اکسان لرا اوتوا الكتاب چاوی ته کتاب ورکړل شوی دی اسلمتم آیا تاسو اسلام راوړی دی. یعنی دا وی نه دا سوال وکړ چې تاسو اسلام راوړی دی ما خو راوړی دی. فإن اسلموا کشیر اغوی اسلام راوړی فقد اهتدوا نو یقینا لار پیدا کړل حق لارته لار پیدا کړل په هدایت باندې راغ. مطلب دا چې هدایت یوازې په اسلام کې حصر دی او د اسلام نه ما سوا هدایت په بل هیڅ دین او په بل هیڅ طریقه کې نشته. ځکه الله تعالی دلته د احصار کلمات او د حصر کلمات کاری. فإن اسلموا فقد اهتدوا کای اسلام راوړی نو بس په هدایت باندې. وإن تولوا او کای مخ واړوي لکه په خوا چې هم په دې عمل باندې و
نو استغم مکوای پیغمبر علیه السلام پریشانی مکوا فانما عليك البلاغ یقینا فرتا باندې خو البلاغ رسونه د احکام الهیو نو کدی به مخواړي سرکشي وي کی احکام الهیو تعقیده و نه لري په هغه صورت کې بیا تغمور باندې کوا چې دا ولی ایمان نه راوړي ځکه ستا کار خو فقط رسونه ده او تا رسونه وکړه وان تولوا کثیر هغه مخواړه ولک په خاصه داسې کول نو تغمک فانما نو یقینا فتاب علیک فرتابنی البلاغ یوازی رسونه ده یعنی فرتابنی یوازی او یوازی رسول دي د الهی احکام والله على عز وجل بصير شدید فی بالعباد فخل بندگانو باندې یعنی الله تعالی د خپل بندگان ویني نو بیا ورسته ستاسو خباز او فرص نکي چې ستاسو څخه د سوال وکي چې دوی ولی ایمان نه راوړ ځکه الله تعالی ته دوی معلوم دي نو خبره ده چې انسان باید د حق دعوت او د حق وینا پرې نږدي په دې خاطر باندې ځینې خلک شیطان دوکه کړي د حق وینا په پرې شي چې دا د سړي خبره نه مني اج خبره نه مني په دا فکر باندې دی چاته د حق خبره نه کوي وایني د سره مني نو اصل کې دا دلته لوی غلطي دا د شیطان په دې ځای کې سړی ته دوکا ورکین چې ستا کار په خلکو منل هم دي اعلان کې ستا کار په خلکو منل نه دي بلکې ستا کار خلکو ته حق خبره بیانول دي که حق خبره خلکو ته بیان سي دا چې هغه منی کې نه منی دا خدای الله تعالی کار دی چې پچا منی یا پچا نه منی ستا کار هغه ته رسول عائشه رضی الله عنها وايي یو ورځ نبی عليه الصلاة والسلام کور ته راغلی او ما د نبی عليه الصلاة والسلام په مخ مبارک کې د غم آثار ولیدل نو حدیث الفاظ داسې دي چې عرفت په وجهه ان قد حضره شيء نو ما د نبی عليه السلام په مخ مبارک کې داسې څه د غم آثار ولیدل چې څه خبره خو پیښ نو بیا وايي فتوضأ وما كلم احد حضرت سید الرسول صلی الله علیه وسلم او د استاذه کی او د چا سره خبره ونه کړل کور اوتی نو کله چې د باندې مسجد ته اوتی فلسقت بالحجره استمع ما يقول وایزاده د دروازې سره متصله ودرېدم د کور د دروازې سره متصله ودرېدم چې د منبر आवाज واورم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوای کوم څوک شتللی وي روزیه ته د پیغمبر علی السلام نو هغه ته معلومی دي چې منبر د نبی علی السلام د کور ډیر نو لري دا اوس چې د پیغمبر علی السلام قبر مبارک دی نو دا منبر ډیر ورنږدې و ډیر نه دی جنې لري تقریبا 15 متر لار بالا نه ده نو وایزه دروازې ته متصله ودرېدم چې پیغمبر علی السلام سوای ای نبی علی السلام پر منبر کښینستی او صحابه کرام ته وویل یا ایها الناس ای خلقو مروا بالمعروف تاسو په نیکو کارونو باندې امر کوي خلق په نیکو کارو امر کوي وانهوا عن المنکر او خلق د بدو کارو را منع کوي په نیکو امر کوي او د بدو یې را منع کوي دا کار وکي قبل ان تدعوني فلا اجيب لكم د دې نامخ کی چې تاسو بیا زما څخه دعا غواړي او دعا مونږ قبلو وتسالوني فلا اعطيكم او تاسو زما څخه سوال کوي او زه تاسو ته نه درکوم وتستنصروني فلا انصركم او تاسو ما څخه کومک غواړي او زستاسو کومک نکړم اما زاد عليهن حتى نزل عائشه رضی الله عنها وای بس دا درې کلمات استعمال کړي د منبر نه راکښته اوس دې حدیث کې پیغمبر علی السلام د خپل امت ته ټول امت ته دا خطاب کړي چې تاسو په نیکیو باندې امر کوئ دا نه دی ورته ویلي چې په خلکو یې منئ او که تاسو دا کار نه کاوه چې یو بل ته په خیر باندې امر وکړي او د بدو یې راوګرځوي نو بیا بس تاسو درې حاجات الله نه در پوره کوي دعاګانې بغواړي نه به قبليږي الله تعالی څخه د مشکلات حل غواړي نه به حلي او د دشمنانو په مقابله کې به نصرت غواړي نه به کوي او هغه حالت اوس پر دې امت باندې بالکل دادي صادق دي دعاګانې څوک نه غواړي شپه ورځ په دعاګانو باندې لاسونه پورته کړي لیکن نه قبلي ځکه شرط نه دی پر ځای سره
دا د هر مؤمن ذمہ داری ده چې هغه د حق خبره و نور ته ورسي هغه طریقه باندې شریعت کوته شي او دا فکر د ذهن او باسي چې زما د مننه دا د منلو خبره دا ډیره غلط خبره ده شیطان ډیر ځله انسان ته په دې ډیره لود او کاور کوي چې نه د سره مني اني د سره مني نو د حق دعوتم پریږ دا کار ستا نه دی دا منل ستا کار نه دی چې په خلکو منی دا ډیره کمزوري خبره ده او موږ ته شیطان په دې خورا درنه دوکا را کړل د حق خبرې سه ګونګیان کړي د دنیا خبرې کولای شي او مجلس کې یو بل ته هر څه ویلای شي کله د حق خبره نشته یعنی تاسو په ډیرو مجلسو کې دا وویني یو څوک یو چاته دا ویلای شي چې ما حق راک کې پور قربان یو او شټینګي خبرې ورته کوي شي لیکن که هغه د سنت خلاف یو عمل کاوه په ډیرو اخلاقو نشوته وي والله بصير بالعباد الله عز وجل خپل بندگان ویني هغه ته دا معلومه ده نو استاد د دې سوال او جواب نه کوي چې دی ولی ایمان نه راوړ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ان الذين يقينا اغكسان يكفرون بآيات الله چې کفر کوي د الله تعالی د آیاتونو ويقتلون النبيين او قتلوا انبياء عليهم السلام بغير حق ويقتلون الذين او قتلوا كسان يأمرون بالقسط چاوي امر کوي بالقسط بانصاف من الناس خلق لرا فبشرهم نذير وركدا قاتلون لرا بعذاب أليم فعذاب باندې داسې عذاب علیم چې دردناک وي ان الذين د دې آیات د مخکنی آیات سره ربط دادي چې په مخکنی آیات کې چاغه د 10 نمبر آیات 19 نمبر آیات کې د يهودو او نصاراو یادونه وس او د دې سمخ کې د سورت په شروع کې هم د دې نصاراو طرف ته د کلام رفو اوس بیا د دې کلام رخ د نصاراو طرف ته دی او د يهودو نصاراو ځینی هغه غلطي بیانې چې هغه ډېری خطرناکه غلطي ده روح المانی د ابن ابي حاتم رحمت الله علیه په حواله را نقل کړی دی چې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل د ورځې په شروع کې په یو ورځ د یو ساعت په جریان کې بنو اسرائیل درود سلويشت انبیاء علیهم السلام په شهادت ورسول او د ورځې تر پای یو سل اویا هغه کسان چې د انبیاء او حواریین و یعنی علما او د حق دعوت ورتکاو هغه په شهادت ورسول او دا انتهایی خبيث او مردود قوم دي دا يهود چې انبیاء علیهم السلام او مصلحین د امت یې هم نه پرېښود ابو عبیده رضی الله عنه وايي ما د نبی عليه السلام څخه پوښتنه وکړه تر ټول لوی ګناه کوم ګناه ده پیغمبر علیه السلام راته چې څوک نبی قتل کی او یا هغه څوک قتل کی چې د نبی دعوت خلکو ته ورکړي د تر ټول لوی ګناه ده او دا تر ټول په خطرناک ګناه کې دی و الله دې حفاظت نو الله عز وجل دې تشجيع کوي د دوی د بد عمل یادونه کوي چې د دې څخه تاسو ځان وساتئ ان الذين يقينا اغكسان يكفرون بآيات الله چاوي کفر کوي د الله تعالی په آیاتونو باندې لکه يهود چې نه انجیل مني او نه قران مني ويقتلون النبيين او قتلوا انبياء عليهم السلام بغير حق بلا حق یعنی د دویم د عقیده او ګمانو چې د انبیاء او قتل روانه دي نو د دوی په ګمانم د انبیاء او قتل دا نه حق ولو که په حقیقت کې خو نه حق وو دا بغیر حق دا معنا ويقتلون النبيين او قتلوا انبياء عليهم السلام بغیر حق یعنی دا قتل د دوی په ګمان هم نه حق کارو ويقتلون الذين او قتلوا الذين كسان يأمرون بالقسط چاوي امر کوي بالقسط فعدل باندې یعنی افعال او اخلاق د اعتدال لري من الناس دخلوا څه یعنی په دې خلکو کې چې کوم خلق پني کوي امر کوي په انصاف امر کوي
په ښه اخلاق او افعال امر کوي دوی هغه خلک هم وژني فبشرهم نو خبر ورکدو کسان لره د قاتلین لره بعذاب علیم فدرناک عذاب باندې یعنی د دوی د مجموعه افعال بدو فزرع باندې په سبب باندې بدوی تداس عذاب ورکول کیږي چې انتهای خطرناک دردناک عذاب وي اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین اولئک الذین دعا کسان حبطت اعمالهم چې اعمال برباد شوي دي حبطت اعمالهم چې اعمال برباد شوي دي په دنیا په دنیا کې والآخرة او په آخرت کې وما لهم ونستدی لرا من ناصرین کوم مددگار یعنی دو خلقو چې کوم نیک اعمال کړي و د انبیاء او د صالحین او انسانانو په قتل هغه نیک صالح اعمال هم په دنیا کې او هم په آخرت کې برباد شول ځکه حدیث کې راځي تر ټولو بدترین انسان هغه دی چې یا د پلاس نبی قتل شي یا د نبی پلاس قتل شي اولئک الذین دعا خلق دی حبطت اعمالهم جزایا سول اعمالهم اعمال یعنی صالح اعمال بد اعمال خود په خار څخه لا ضایع و فی الدنیا په دنیا کې والآخرة په آخرت کې وما لهم ونستدی لرا په وخت کې د دې سزا من ناصرین د مددګارانو نه هیڅ څوک بنوي چې د سزا او مشکل په وخت کې مددگار نه وي نو په عام حالات کې کوم مددگار ته ضرورت نه الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون تدې با پنځمه خبره د يهودانو بیان کړي الم تر الى الذين آیاتان دي کتلی هغه کسانو لره اوتو نصیبا چاغوی تور کړل سوی واشه لوی حصہ من الكتاب د کتاب يدعون رابل الکیج الى کتاب الله د الله تعالی کتاب د يحكم بينهم د فار د دې چې فیصله وکړي د الله کتاب د دې تر مابین ثم يتولى فريق منهم بیا مخګرځي فريق یوډل منهم د دینه وهم معرضون حال دا چې دوی اعراض کوونکي دي دا د يهودانو د ملایانو یو لوی غلطي او لوی خرابي بیانې هغه دا چې د يهودو ته الله عزوجل کتاب ورکړي د انجیل او تورات ډېر لوی حصہ دوی ته حاصله و لیکن دا هغه باوجود د دې کتاب په مقتضا عمل نکاو بیا چې کله د حق سره مقابله و د مسلمانانو سره اختلاف او په ډیرو مسائلو کې ایمان نه درلود نو دا کتاب د دې د پاره و چې دوی دا باید خپل تر مابین حکم ګرځولي وای او دې کتاب کې چې څه وای هغه منلی وای او دوی هغه څه نه کول بلکې دا د دې دوامدار عادت وو چې د حق اعراض کا او اوسم د حق څخه اعراض کی د وخت څخه د کفارو دا ترتیب او نظام دی کله مسلمانانو په علاقه کې بزرخاو خلق قتلېدل دا بیا دوی به ګناه جرم نه بولی او دا انسانان به ګناه مقتولین نه بولی او کله دوی یو کافر سره د شرارتونو قتل کړسو بیا به دوی ټول دنیا ته ناره وي چې دلته به ګناه انسان قتل شوی علم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب آیاتان دي کتلی الذين اغكسان لرا اوتوا نصيبا من الكتاب چور کل سوی دا غوی لرا نصیبا یولوی حصہ من الكتاب دا کتاب یعنی دا آسمانی کتاب و څخه چې تورات دی شلوی حصہ دوی ته ورکړل سوی و نو پکار دا و چې دوی طالبان هدایت وای د هدایت طلب ورسره وای او د دې غرض د پاره خدغه حصہ کافی و یعنی دغه د هدایت د حاصلولو د پاره خدغه اندازه کتاب چې د دوی سره ملګری و دا کافی و يدعون الى كتاب الله او يرابل الكيجي الى كتاب الله دل تعالی کتاب لرا یعنی قران ترابل الكيجي ليحكم بينهم د دې د پاره چې په مذهبي مسائلو په اختلافي مسائلو کې فیصله وکړي دا قران د دې تر مابین ثم يتولى بیا مخ ګرځوي فريق يودل منهم د دینه
وهم معرضون حال دا چې دوی اعراض کوونکي دي، یعنی په دوامدار توګه دوی د حق نه مخ اړي او په دوامدار توګه د حق مقابله کوي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك بأنهم دازك چاوي قالوا ويلبي لن تمسنا النار هیڅ کله به موږ مسنه کی اور الا ایاما معدودات مگر یو څو ورځې. وغرهم دوکور کړه و دوی لره فی دینهم د دوی په دین کې ما هغه خبرو کانو چې دوی ويبترون د ځان به جوړولې. ذالک بانهم دی ولید د حق مخ اړاو اولې د اسلام دین ته عقیده نه درلود، اولې د مسلمانانو مقابله کول، ځکه چې دوی ځانونه د انبیاء او اولادونه بلل او ځانونه د نبوت ته خاندان خلق بلل. نو دا به ویل چې موږ ځکه بل دین نه منو، کله بل دین د نه منلو په واجب بل فرض الله تعالی موږ ته سزا راکړي نو څو ورځې براکړي. موږ کو د نبوت د خاندان سيو، نو موږ ته دا هیڅ کله په کار نه ده چې موږ د یو نبی خبره ومنو. ذالک د دې مخ اړولو اصلي وجه دا چې دوی د اسلام دین نه مانه، بانهم یقینا دوی قالوا ويلبي لن تمسنا النار هیڅ کله به مسنه کې مل النار اور الا ایاما معدودات مگر یو څو ورځې معدودات نشمیرل شوي او بیا به بیرته مشته مغفرت کیږي. دوی دغه شی دوکه کړي و او دې شی په دوکه کې عاشو دي. وغرهم او دوکه ور کړي و دوی لره فی دینهم د دوی د دین په باره کې ما کانوا یفترون هغه خبرو یفترون چې دوی د ځان جوړولې، چې دوی د ځان جوړولې او خبرو دوی ته دوکه ور کړي. یعنی څنګه چې دغه د ځان جوړ شوی خبري او عقیده دوی ته دوکه ور کړي، هغه دا چې دوی ویل چې موږ د انبیاء او اولاد او موږ خاندانی بزرګان یو، ځکه نو موږ نجات حتمی او یقیني دی. نو د دې په نتیجه کې دوی د الله تعالی د کتاب څخه مخ واړه. په دې کې مسلمانانو ته انتهایی زیات ترغیب او تشجیع ده چې پام چې د يهودانو فکر د سره پیدا نشي، چې عمل نه کوي، تقوا نه کوي، دینداری در پکې کې نه، فقط په دې نامه دي ځان د حق لري ساتلی او ځان د الله تعالی دوست بولې چې د ولی یا د مولوی صاحب زوی او یا د کومه بزرګانو د خاندان سره. ځینو انسانانو کې دا غلط فکر ستا او دا غلط عقیده ده چې د پلانی مرید سبس ار ناروا چې دی کول کوي. د هیڅ چا دوستی او قرابت چاته نجات نسی ور کوي. نجات یوازې او یوازې په صحیح عقیده او د نبی علیه السلام په اتباع کې فقط، او بل هیڅ کې نجات نسی پیدا کېده. دا د يهودانو عقیده و چې د پیغمبر علیه السلام مقابله به کول او اسلام ته به عقیده نظر لودل او دا به ویل چې موږ خود نبوت خاندان نو موږ تعالی سزا نه راکې، کایرا کې نو ډیره مختصره سزا براکې. ډیر کسان داسې وي چې موږ د فرخانه یو، انو چې فرخانه یې چې ار ناروا دی کوي، نو فرخانه د څوک وسنو ورته وایي چې ورته ویل بس داغه د فاره یو ټاپم پرته ده چې هغه د ټاپه ور باندې ولګي. خدا دې قران بیانې چې دا غلط عقیده ده، دا د يهودیت عقیده. پلانی صاحب مرید سره پلانی بزرگ مرید سره بس که ار ناروا تا کول پروا نه کوي، نه د چا په مریدی سړی د عذاب خلاص یدای شي، نه د چا په شاګردی سړی د عذاب خلاص یدای شي، نه د چا په زوی کې دوست د عذاب خلاص یدای شي، تر څو چې صحیح عقیده او د پیغمبر علی السلام کامل اتباع پکې کې نه. نو الله وی دوی ته دوکه ور کړي و د دوی په دین کې ما هغه خبرو کانو چې دوی و یفترون ځانه خبري جوړولې او خبرو دوی ته دوکه ور کړي، نو هم په آخرت کې د الله د عذاب مستحق ګرځول او هم په دنیا کې صالح اعمال دا برباد شو. وکيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، وکيف نو څنګه به دوی ځانونه د قیامت پر د الله د عذاب اخلاص کی. اذا جمعناهم کله چې مراجمه کو دوی ليوم لا ريب فيه د هغې ورځې دپاره لا ريب فيه چې په هغه کې هیڅ شک نشته. ووفیت كل نفس
او پورا ورکړه سي کل نفس هر نفس لره ما کسبت هغه چې دې کسب کړی وي وهم لا یظلمون وهم او دوی لا یظلمون ظلم بنور باندې کول کیږي. نو د دې دغه احوال او افعال او اقوال کفریو په نتیجه کې وکيف نو بیا بڅنګ ځان خلاص کی اذا جمعناهم کله چې موږ راجم کو دوی لیوم هغه ورځ لا ریب فیه ان شپه ورځ کې هیڅ شک نشته ووفیت کل نفس او پر بدل ورکړه شي هر نفس لره ما کسبت دا هغه چې دې کسب کړی وي. یعنی هیڅ یو انسان هم د الله تعالی د عذاب ځان خلاصولای نشي او نه د قیامت په ورځ د حساب او کتاب ته ځان خلاصوي بلکې دا لازمی ده چې انسان ته بد د اعمال پر بدله د قیامت په ورځ باندې ورکول کیږي. کله نیک اعمال کړی او کله بد اعمال کړی نو دا چې دوی د اقوال په اعتبار هم بد اعمال کول افعال هم بدو احوال هم بدو یعنی هم حالت بدو هم قول بدو هم فعل بدو او بیا هم ځانونه د جنت ټیکداران بلل نو دا کسان به الله تعالی د عذاب د قیامت په ورځ باندې څنګه ځان خلاص او په داسې حال کې چې الله تعالی هر بنده ته د هغه د کړو اعمال پر بدل ورکړي او الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي. یعنی دا چې مجرم نیوي سزا ورکړي او نه دا چې مجرم وي او سزا یې زیاته ورکړي بلکې الله تعالی ظلم نه کوي. وکيف نو دغه احوال او افعال او اقوال کفریو په نتیجه کې څنګه به دوی ځان خلاص کی اذا جمعناهم کله چې موږ دوی راجم کو لیوم ورزل لا ریب فیه داسې ورځ چې پاغه کې هیڅ شک نشته داسې ورځ چې پاغه کې اواز زره شک نشته دغه ورځ د پاره موږ راجم او وفیت کل نفس او پر بدل ورکړه سي کل نفس هر نفس لره پر بدل ورکړه سي ما کسبت ده هغه چې کسب یې د کړی وي وهم لا یظلمون وهم او ضیبا لا یظلمون ظلم نور باندې کول کیږي. یعنی نه بلا جرم چاته سزا ورکول کیږي او نه مجرم ته په سزا کې ته هغه د جرم سزا ته اندازه ټاکل کیږي بلکې د هغه د جرم مطابق سزا ورکول کیږي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته د يهودانو دغه بدی بیانې يهودانو ځکه د حق انکار کاوه چې دوی ځانونه د انبیاء علیهم السلام اولاد بلل او دا به ویل چې نحنو ابناء الله واحباؤه مرد الله تعالی زامنی او العیاذ بالله او یاد الله تعالی احبایو. کتا سو وګوري نن چې په دنیا کې څومره کفر ډلې دي دا ټولي کفر طایفه په دا ګناه باندې اخته دي. د سکانو د دې هندوانو هم د عقیده ده دی وایي چې موږ د الله تعالی دوستان بس د الله تعالی د دوستی علامه دا ده چې هر ناروا کوي الله تعالی به تاسو عذاب نه درکړي د دین هر مقابله کوا بیا به الله تعالی تاسو عذاب نه درکړي. یو کس ما ته راغلی ول ما یو سیک سره خبره وکړه ول هغه ما ته ویل چې تاسو د الله بندگان یې موږ د الله تعالی بچانیو العیاذ بالله. نو ځکه موږ د ډیر لوړي درجه خلک او د قیامت په ورځ به موږ الله تعالی ته ډیر مقرب خلک او د عذاب بخلاص. خدا قرآنی دستور دی د الله قانون دی دا چې دا څه نشي کېدای. وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسان لره فقط هغه څه دي چې دې مهنت کړي لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت. انسان لره هغه څه دي نفس لره چې دې کسب کړي او د هغه عذاب ورکول کېږي چې د بدو کسب کړي. نو دا یو غلطه عقیده ده په بعض عوام خلکو کې خصوصا په صحراو کې دا عقیده ډېر عامه ده چې د پلاني بابا مرید سره دا صوفي سره بس تا ته الله تعالی نجات درکړي د پلاني په زنجیر کې داخل سره نو الله تعالی به تا ته نجات درکړي. د پلاني سره تعلق وکړه بیا چې ار ناروا کې کوا د الله د عذاب دې خلاصو. ځینې ظالمان په شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په دغه سي غلط ابتراءات تړي چې هغه دا ویلي دي چې څوک زما په مریدي کې را داخل سو بس د الله د عذاب یې خلاصو. هیڅ څوک د الله د عذاب چاته نجات نشي ورکوي. پیغمبر علیه السلام د څومره لوړې درجه سړی دی تر نبی علیه السلام د لوړې درجه کس نه سي کېدلای او نه پیدا کېدلای. ځکه چې بعد از خدا بزرگی توی قصه مختصر
تر الله عزوجل ورسته په ټولو کائناتو کې عظیم ترین انسان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. حسن یوسف دم عیسی یدی بیضا دارد آنچ خوبا همه دارد او تو تنها دارد. د یوسف علیه السلام حسن، د حضرت عیسی علیه السلام دم، د حضرت موسی علیه السلام یدی بیضا، دا ار نبی ته جلا ورکړل شو چې خوبانو څه درلود داغه ته یوازې. نو نبی علیه السلام د بدر په پیښه کې چې کله د بدر د بندیانو مبارک کې د فدیه په صلاح وکړه چې فدیه دې ورسواخته او بیا په مسجد نبوي کې دومره ډیر وجړل چې عمر رضی الله عنه توای دا الله عذاب دومره نږدې راغلی وو چې زه او ابوبکر دواړه په شاله کېدل. ستاسو برکت الله تعالی استکړي. نو پیغمبر علیه السلام د خپل ځان عذاب نسوي دفع کولای. نو چې نبی علیه السلام د دومره لوړې درجه انسان دی، هغه دا وایي چې زه د چا څخه عذاب نسم دفع کوي. نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه 600 کاله ورسته راغلی دی، نه صحابي دی، نه تابعی دی، نه تابعی. د امت یو شیخ او بزرگ دی او هغه دا خبره کړي هم نه ده. نو دا خبره بیا څنګه د سړي زړه سره ومني؟ فقط د جهالت یو خبرې ده، خلکو کې مشهوري ده، دې ځان ساتل پکار. بنیادی شی صحیح عقیده او د پیغمبر علیه السلام اتباع ده. صدق الله.